بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منگا د قرآن کریم د فهم د پارا سو اصول او مبادی بیانو یو داغینا کم کتاب چه منگا اس داغی درس شروع کو قرآن کریم نو د قرآن کریم اسما پی جندل پکار دی چې د قرآن کریم ګڼ نمونه دي او دا دلالت کوي په ګڼو صفاتو باندې د یو تن ګڼ صفات دا دلالت کوي په ګڼو صفاتونو د هغه باندې لکه یو کسی او هغه رواني یو تن اغتوی مولانا سے بخیر آلی بلکہ سوال مخل ورشی نو اغتوی حافظ سے بخیر آلی بلکہ سوال مخل ورشی نو اغتوی قاری سے بخیر آلی بلکہ سوال مخل ورشی نو اغتوی مجاہدہ بخیر آلی دا دلالت په دې باندې کوي چې دا کس علم کړی دی سند اغسته دی باقاعده عالم دی نو مولانا سے بوته وي مولوی سے بوته وي بل کس وته وي حافظ سے بخیر علی نو دا دلالت په دې کوي چې د قرآن کریم حفظ کړی دی بلکہ سواتوئی قاری سے بخیر آلے نو دا دلالت پا دے کئی چھ دا تجوید کڑے دے قرآت کڑے دے بلواتوئی مجاہدہ بخیر آلے نو دا غی مطلب دائی چھ دا اللہ پا دین کے جہاد کڑے دے نو دا گن نمونہ دلالت کئی پا گنو صفاتو باندے دا سے قرآن کریم گن اسما دی او دا دلالت کئی پا گنو صفاتو چه دا کتاب دا دیرو صفاتونو لائق دے او اللہ رب العزت اغا صفاتونا اغا اسما دا قرآن پخبلا ذکر کری دی مفسرین اللہ دی پا غی باندے رحمتون اولی کی آغای بیا دا اسما دا قرآن کریم را غنڈ کری دی را جمع کری دی حضرت شیخ القرآن اللہ دی پاغی باندے رحمتون اولی گی نو آغای آغا امراغستی دی اور سرا نور صفات نور اسما چاگا قرآن کریم ذکر کری دی نو آغای مور سرا راغستی دی او بخبل کتاب آل عرفان فی اصول القرآن کے اغا خودلی علاقہ تم مینس کے ناستے وے صف کے مینس کے مکہ نخوا پاس شادہ کے پاس اگر امیر سے مینس کے کسان مپرے دا صفون برابر کہاں صفون روانو جاڑ دی اگر صفون برابر کوالا دیکھو دا مخ کیوں مینس کے ناستی کسان دا صفونی برابر کام صفونی صحیح کہا کڑکی کو لا تو ہوئے نو یار پکے ہو لگو نو گانا اسما دلالت کئی پا گانو صفاتو باندے چه قرآن دا دیرو صفاتونو لائق دے
او دا صفتونه قرآن کریم په خپل ذکر کړی دي لکه د قرآن کریم یو نوم د کتاب مبین او قرآن په خپل هغه ذکر کوي سوره زخرف 2 آیات کې ول کتاب المبین ځکه دا لیکل شوی دی واضح کتاب دی خبره ډیره واضحه ده صفا ده دارنګه د قرآن نوم دی قرآن کریم ځکه قرآن د لوستو کتاب دی او ډیر عزتمن کتاب دی په کتابونو کې عزتمن کتاب دی څوک چې ور سره نږدې شي نو هغه هم عزتمن شي دارنګه د قرآن نوم دی کلام الله کلام الله وتذکوي د الله خبرې دي د الله کلام دی نو کلام الملوک ملوک الکلام د بادشاہانو خبرې هغه وي د خبرو بادشاہانی نو چې د الله خبرې دي د الله کلام دی نو هغه د ټولو کلامونو د ټولو خبرو بادشاہ دی قرآن کې ذکر کوي حتی یسمع کلام الله سورہ توبہ کې 6 آیات دارنګه د قرآن نوم دی نور مبین نور مبین سورہ نساء آیت نمبر 1 کې وایي انزلنا الیکم نورا مبینا من تاسو ته رڼا راولېږله واضح رڼا نو رڼا ځکه ده چې بنده تیارې کې رواني مار یم چیچي لړم یم چیچي غل پې هم راځي او چې رڼایي نو د مار نه هم ځان ساتي لړم نه هم ځان ساتي غل هم پې نشي راتلی نو قرآن ته رڼا ویلې ده چې قرآن در څخه نو توا پر رڼا کې د غلو نه به بچې او چې قرآن نه لرې تیارې کې پروت نو هر څه به دي چیچي دارنګې سوره یونس 50 آیات کې وایي هدی و رحمت للقوم یؤمنون هدایت دی او رحمت دی نو د قرآن نوم دی هدن هدایت د قرآن نوم دی رحمت دا د الله مهرباني ده دارنګه د قرآن نوم دی فرقان سورہ فرقان اول آیات کې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا تبارک الذی نزل الفرقان برکت چون کې هغه ذات دی چې فرقان را لېږلی دی د قرآن نوم فرقان دی ځکه ورته فرقان وایي چې دا حق او باطل جدا کوي اسه بنده ته پته نه لګي هر څه ورته ښه ښکاري یا هر څه ورته بد ښکاري او کله چې هغه قرآن وایي نو هغه ته پته ولګي چې دا حق او دا باطل دا صحیح او دا غلطو مثال داسي لکه یو سړی په سترګو ړوند دی نو هغه انسان دی ژوندی دی خو په سترګو ړوند دی نو هغه له ته کپړه ورکړي کپړه کله توره وي کله سپینه وي کله زیړه وي کله ګلابي و چې تا هغه له کپړه ورکړي او ورته وایي دا څه دي نو هغه وایي کپړه ده ریښه ده کپړه ده خو که د رنګ تپوس دی کې نو هغې رنګ نه پیژني چې دا توره ده که دا سپینه ده که دا خړه ده که دا ګلابي ده ځکه د هغه نظر نشته ویني نه دغسې تا ته به هر څوک ښه ښکاري یا به تا ته هر څوک بد ښکاري چې کله تا قرآن نه ویلې خو کله چې ته قرآن ووایې
نو تا ته پته ولګي چې دا حق او دا باطل دا رښتیا او دا دروغ. زکوات فرقان وای چې د حق او باطل جدا کوي، حق او باطل تمیز راولي بیالیه. نو چې تا قرآن نه ویلې نو ته به حق او باطل سو پیژنې. دیو اج ډیر زبرګانی، ډیر نیکانی، ډیر خلکی واغی حق او باطل نشي جدا کوله، ځکه هغه قرآن نه ویلې نو هغه ته ګناه نه، هغه ته پته نه لګي. دارنګه د قرآن نوم د شفا. سورہ بنی اسرائیل 2 آیات وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. نو قرآن ته شفا ویل دا، قرآن شفا دا، ځکه په دې باندې مرضونه لرکیږي. مرضونه کاغه بدنی دی او کاغه روحانی دی، ځکه بدنی بیماری اومی او روحانی بیماری اومی. نو د روح شفا هغه قرآن دی. آسه بنده شرک او توحید نشی جدا کوله، حق او باطل نشی جدا کوله. خو چې کله ته ته قرآن وای او په قرآن پوه کې نو د هغه شفا شي او هغه باطل او حق هغه پیژني او هغه نه جدا شي. دارنګه د قرآن کریم نوم د موعظه، ځکه دا د پند او د نصیحت کتاب دی. موعظه پند او نصیحت. قرآن کې سورہ یونس 50 آیات کې اللہ وی قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تاسو ته موعظه پند راغې د الله د طرفنا، نصیحت راغې د الله د طرفنا. نو موعظه ته وی ځکه دا پند او نصیحت دی. نو چې ته یو سړی ته پند او نصیحت کې او تعالی خپل قرآن نه درځي نو ته د هغې اصلاح څه وکې؟ ته به هغه ته پند او نصیحت څه وکې؟ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د اوخیارانو نه اوخیارو، د هغه نه اوخیار سړی تر قیامته پورې به پیدا نشي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاک تر قیامت پورې به پیدا نشي. ډېر پاک انسانو، داغه نه ګناه نه کېده، معصومو. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخلص با تر قیامت پیدا نشي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نهایت مخلصو. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مهربان په انسانانو کې تر قیامت و پیدا نشي، چې هغه سوره مهربان او سره د دینه چې هغه خوخيارو مو، سره د دینه چې هغه پاک ساکو مو، سره د دینه چې هغه مخلصو مو، هغه مهربانو مو. واغت الله وی ما كنت تدري مل کتاب علی الایمان. تنه پوی دی چې د کتاب بیان بسنګي، د ایمان بیان بسنګي. ولکن جعلناه نورا نادی به من نشاء من عبادنا. نو بغیر د قران نه اصلاح نه کیدا. دا د پاند او د نصیحت کتابو الله راولېګا او د خلکو اصلاح په وکړه. دارنګه د قران نوم دی ذکرن مبارکون. ذکر د قران نوم دی. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 50 کې وایي وهذا ذکر مبارک انزلناه افانتم له منکرون. هذا ذکر مبارک انزلناه.
دا ذکر دے د برکت نه ډک دی یعنی ذکر ورته ځکه وایي چې دا د پند او د نصیحت کتاب دی د خیر نه ډک دی افانتم له منکرون تاسو د دې نه انکار کوئ چې دوره د پند او د نصیحت کتاب دی د خیر نه ډک دی الله وایي ما رالیږلی تاسو ته نه انکار کوئ دارنګه د قران نوم د حکمتون بالغتون حکمتون بالغتون د حکمت نه ډک دی حد تر رسیدلې په دې حکمت کې سورہ قمر آیت نمبر 5 حکمتون بالغتون فما تغنی النذر د حکمت نه ډک کتاب دی دارنګه د قران نوم د حبل الله د الله رسای سړی کوئی د پریوزی خلق واتا رسای او پړې زړن کی نو هغه غي سره اونخلی او بر راوزی باغی باندې بچي نو چې خلق د کفر او د شرک کویانو ته پریوتیو دراواتو لار ورته نو معلومه نو الله قرآن راولیگ رسای راولیگلا دی دلا سواچو چې داغه کفر او د شرک د جهالت د کوی نه راوزی نو د قرآن نوم دی حبل الله لکه سورة الانعام یوصل درم آیات 103 لگو گو رئی سورة الانعام سورہ آل عمران آیت نمبر 103 سورہ آل عمران آیت نمبر 103 یوصل درم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا منګولو لګوي دا الله پر رسای باندې ټول حبل الله وتوي دا الله رسای د قران باندې منګولو لګوي اکثر خلک چې کله اتحاد اتفاق کوي نو د آیات وایي خدایات په مطلب پوهیږي نه اتحاد او اتفاق د پاره محور معیار خو محور خو چې اتفاق او اتحاد و پس کوي نو اتحاد او اتفاق د بل سره پاره یو ہدایت اتحاد او اتفاق بد دې د پاره خلق په یو ځای راغونډيږي لکه یو طالب د سواد نه را روان دی بل د باجوړ نه را روان دی بل د قبایلو نه را روان دی بل د مومندو نه را روان دی بل د پیښور نه را روان دی الګه سکه پنځپیر د زما نو پنځپیر دراشي نو دلته یو ځای شي دغه سي خلق جدا جدای نو په یو شی به یو ځای کیږي نو هغه به څه شي هغه به د الله کتابي اتفاق او اتحاد برازي د الله په کتاب د الله په کتاب به یو کېږي نو ځکه وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منګولو لګوي دا الله را صاحبان دي ټول ولا تفرقوا موجودا کې گئی دا الله درا ساینا سمطلب توم دا الله په کتاب باندې کلا کیا زوم دا الله کتاب باندې کلا کیما دې دې دا الله په کتاب باندې کلا کی اغا دې دا الله په کتاب باندې کلا کی نو اتفاق په سراغه په قران کریم د الله رسایت الله سواچو چې د مسلمانانو اتفاق د مسلمانانو اتحادی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دارنګه د قران نوم دی صراط مستقیم
صراط مستقیم وته ځکه وایي چې کني غلار غواړي نو په دې باندې روان شه د دې تابعداري وکړه په دې باندې کلک شه د قرآن نوم صراط مستقیم سورۃ الانعام 153 آیات وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ دا لارا زما دا نیغا د دې تابعداري وکړي قرآن ته صراط مستقیم وایي زګا دا نیغا لار دا په دې باندې کلک شه په دې باندې روان شه الله دا الله رضا به عمومي دا الله تابعداري دا سه ګڼ نمونه د قرآن تقریبا 3 اسماء د قرآن کریم شیخ القرآن خودلی دی او دا ټول نمونه دلالت کوي د قرآن په صفاتونو چې دا د ډیرو صفاتونو لایق دی د ډیرو صفاتونو اعلی کتاب دی کله چې اسماء د قرآن دی او په جندل نو بیا حکمت د نزول د قرآن په جندل پکار دی چې قرآن الله صلی الله علیه و حکمت د نزول سو چې او کتاب ته وای او داغي مقصد تا نه معلوم او تاغه کتاب وای نو هغه بے فائدې ده یو کتاب ته وای یو فن وای نو داغي مقصد به معلومه دی وجه استادان چې کله سبق کتاب شروع کوي طالب ته وای چې دا کتاب علم نحو کې دی علم نحو دا منګه سلوایو سم مقصد دی نو طالب ورته وای دا دې د پاروامه چې په الفاظو کې خطا کېږم نه اسنا د رافع په ځای باندې نصب وام او د نصب په ځای باندې جر وام او د جر په ځای باندې رفع وام اسنا د پیخ په ځای زور وام د زور په ځای زیر وام نو چې الفاظ غلط وام نو معنا به بیا غلط راځي نو استادان ورته وی علم نحو سلوایو وای د پاره سیانت د مبتدی د خطا فی اللفظ دا چې لفظ کې خواغه نیمه عربی نیمه پښتو وي منګه دغه ډیر کیسې ناراضي سو جب پښتو وایو کسو کې به پوي نو دله وامه چې الفاظ صحیح وام الفاظ عبارت صحیح وام چې هغه خطا نشي علم صرف سلامه نو استاد ورته وی دله وای چې معنا غلطه ونه کې اسنه مضاری او تمانا د ماضی کې ماضی او تمانا د مضاری کې منطق واما سلم میں شروع کړه او سلم واما سلی واما وای دې د پاره واما چې ذهن صحیح دا ذهن خطائی رانشی غلطی رانشی نو ایدی دا پاره واما سیانت دا ذهن دا مبتدی خطا فی الفکر نا چه فکر سوچ میں ویسے ہی پکے نا منطقیان ٹولی ونی اخیر کے وہ سوچ والا صحیح کی ویدی دا پاره چه سوچ صحیح ہے پکے نا منطقی چه کلا گورے آخری کے گاڑ وڈی اوس خو د خدای فضل زکه منطق وای نو ور سره قران مو وای په خو هغه به سره منطق وی منګه پټن کې طالبانو نو طالبان خود مولیانو صفات کوي چې کوم ملاخ سبق وای دغه طالبان یرجی فلانی ځای کې یو مولا دی او ډېر ښه منطق لولای ډېر ښه سبقونه وای طالب شوق پیدا شي نو منګه پټن کې سبق وی نو ما طالبانو ته وی یره یو ورځونه چې لک سبق واورو که خوای چې موږ لاړ شو چې دا غنه سزده کو
هغه استاد څخه طالب زی چې داغه نه زده کیږي نو هغه یې ځای چې زو کاندیا طرف ته روان شو چې لاړو مولوی صاحب ناستو سلو میل والو نو دا د وړای دا پتلونی اچولو دا کباړ والا او دا د کباړ بنې او یو څخه کوټې په اچولیو اپاغه بنین باندې سپګي هم ګرځې دي ما چې کېناستو ماغه طالبان ته وایي چې دوی ولې ما د ده نه بس زده کړم دته خو چې کېنم د باندې خپل سپګي ګرځي زه به سپګ ولاک شم نو د استاد نه خو شاګرد څه زده کوي ادب زده کوي خبرې زده کوي جواب زده کوي کتاب زده کوي د ده نه بس زده کړم منطق وای نو په منطق څه نو اکثر بیا لیونی او سیانت د ذهن د مبتدی خطا فی الفکر نه نو قرآن چې توای نو سلا به وای قرآن چې الله را لګلو نو سلا را لګلو دل را لګلو چې بس ته صرف قرآن یاد کا او بیا ختمونه لګرځا او ختمونه پکو دل را لګلو چې قرآن یاد کا او بیا په روجا کې ټیکې کو د 3 ورځو تراو دور دی د میاشتې دور دی د هفتې دور دی دل را لګلو چې ته بیا صرف هغه د آمدن ذرایع جوړ کا کنه د قرآن سے حکمت ہو د الله هر کار کې حکمت ہو دا قرآن چې را لګنو دی کې سے حکمت ہو نو هغه قرآن کریم په خپل ذکر کوي حکمت د نزول د قرآن کریم اخراج الناس من الظلمات العوائد الفاسدات الزائعات الشرکیات والکفریات والبدیہ والرسوم الباطلہ الى نور التوحید والسنہ قرآن اللہ دل را لګلو چې خلق د تیارو د کفر او د شرک نه راوباسي رڼا د ایمان تا قرآن دل راغلو چې خلق د تیارو د کفر او د شرک نه رڼا د ایمان ته راوباسي نو چې تو ته قرآن وای او هغه په شرک کې پروت دی تو ته قرآن خلاص کې وای او هغه د تیارې نه راونه وته نو تا ته قرآن نه دی ویل تا د قرآن حق نه دی ادا کړی چې تو قرآن وای دی به د تیارې نه راوځي یا به تختی او یا به راوځي دوو کې به یو وي یا به وتختی میانس کې به بستره والی خپې به وباسي چېره دا خو د پرون نه چا وتعال ویلی دی چې څه خبره کوي ما پلی راته وایي ځکه ده کې به هغه مرض وي او یا به د هغه مرض نه راوځي سمیږي به او که نه راووت او نه سم شو نو تا د قرآن حق نه دی ادا کړی ته د قرآن حق ادا کا قرآن الله دی لرا لګلو چې خلق د تیارې د کفر او د شرک نه رڼا د ایمان ته راوباسي لکه سوره ابراهیم اول آیات وګورئ سوره ابراهیم آیت نمبر 1 اول آیات حکمت د نزول د قرآن کریم 14 سپارہ سورہ ابراہیم اول آیات دا نمونه د سورتونو لګیات کئ اوس راځي اسم لا سبق کمی نو سورتونو نمونه یاد کئ فاتحه بقره ال عمران نساء مائده انعام اعراف انفال توبه یونس هود یوسف داسې نو بیا بدرتا چې موږ د سورت نوملو نو تا ته بیا دي چې مخکې ته فلانې سورت دی رستو فلانې د فلانې سپاره ده شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي هغه په اشعارو کې هم دا نمونه ذکر کړیو او هغې کې خلاصه هم ده فاتحه کې دی حمدونه معتبر بقره کې مضامین سلور بهتر انبیاء واړه سره آل عمران دی نساء په مائده نام اکثر
په اعراف انفال توبه کړه د یونس هود یوسف رات سره دی برابر ابراهیم کې د انذار د انبیاو نمونه د عذابونو په الحجر نحل شو بنی اسرائیل سره په کاف په مریم طه کې دی انبیا سر په الحج مومنون په نور فرقان شعراء د نمل شان شورا بهر القصص د عنکبوت کا نمونه روم لقمان سجده کړه واړو سراسر شو احزاب لکه سبا غنده فنا د فاتر عذاب نه اوسه په خطر د یاسین صافات داوا وګڼه سواد مشرکان واړه روان دي الزمر د مؤمن سجده شورا د انبیاو د زخرف غونته دخان واړه کافر جاسیه شو د احقاف عاد و سمود محمد لفتح ورکړه رب اکبر حجرات د الخروج د قاف دعوه دا زاریات شو تور ټوکړې لکه کسکر چې طلوع کړه د النجم آیاتونو معجزه شو د حضرت شق القمر د رحمان د واقع حدیث شو نرم مجادله نشو عاجز په الحشر ممتحن صوب بستا په جمعه کې منافقین به تغابن کړي په محشر په طلاق د تحریم د ملک امن قلم حاکه کې معارج بکړي سرور د بیان د نوح نبی جنتایان مزمل د مدثر نقو منظر د قیامت د هر کړه یاد المرسلات دین بعد نازعات او مستر د تکویر نه انفطار تطفیف بنوي انشقاق بکړي بروج تاریک ببر سو اعلی بش بچال غاشیا او شمرقد نه برا پورته الفجر شفنا بالبلد شمس واللیل شذهاب پرچوي شرح صدر په اتین اقرا کړیات خوشاله اوسه زیاد بستاشي په دارینو القدر بې نکړه زلزال لري کړه د شرک عادیات غوند کړه القارع اثر تکاثر مکړه د مال دنیا فانی دا اثر کم ده هموزه مکړه مقرر د الفیل نمونه لاړې د قریش او معون مکړه چې فایز په کوثر کافرون نه بایکاټ کا نصر استاده شتبت ادا اخلاص کړه را بهر الفلق والناس خیر بدیشیاد د قران درس جاری وی د احکار نو شیخ القران دا سپ اشعارو کې چاله چې سورزین او غیر څنګه ویلې شي شیخ القرآن الله د قرآن خدمت لا پیدا کړو او دا هغه په دوره ساعت کې لیکلیو چې صرف یو طالب چای پخولا او هغه ته راک کا بیچ در لیکم او دا ولا زر لیکم او په دې کې خلاصه هم ده دار یو صورت نو دا زدکا تا ته بیا آسان نه چې کله ته بیا صورت راړې اول کې لګا ګران نه خو بیا ګوته عادت شي بیا چې ته زوام فلانه صورت فلانه یاد او چې څنګه ته پانی واړې نو تاب صورت راځي عادت شوی به سوره ابراهیم اول آیات وګورئ دیار لسمه سپارا حکمت د نزول د قران کریم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور کتاب انزلناه الیک دا کتاب را لګلې موږ دلاره تا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دې د پارا چې اوخه خلکو لاره د تیارونو رڼا تا دې لاره لګلې چې خلک د تیارې نه رڼا ترا او باسا قران دې لاره لګلې دې له نور لګلې چې خاط د ګړې سره کې دا یو بلته بخرا بخا دې له نور لګلې چې ناوی باندې ونیسا دې له نور لګلې چې ته په پیسې وګټا دل را لګلو کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دل پارا چوک کې خلق لرا د تیارونو رڼا تا دارنګي سورۃ الاعراف آیت نمبر 2 دویم آیات وګورئ اتماسی پارا سورۃ الاعراف آیت نمبر 2 دویم آیات حکمت د نزول د قرآن کریم کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه
کتاب انزل الیک دا کتاب را لګل شوی د تا ته کتاب انزل الیک علماء وی تنوین د تعظیم د پاره ان ډیر غټ کتاب او ډیر قیمتي کتاب او ډیر بهترین کتاب کتاب انزل الیک دا کتاب را لګل شوی د تا ته فلا یکن فی صدرک حرج منه ندیشی ستا سینہ کے تنگ سیاد دید بیان پدے باندے تنگ نشے لتنذر به وذکرى للمؤمنین دید پارا چوی ارے پدے باندے مخلوقات لتنذر به دید پارا چوی ارے پدے باندے مخلوقات لتنذر به وذکرى للمؤمنین او پند او نصیحت د پاره د مؤمنانو دل را لګلو چې خلق او یاره د سنه او یاره د شرک نه د نارواو نه د ظلم نه د کفر نه نو چې ته قرآن وای او ته وای یاره زه په چارات نه کوم خیر دې څوک څه کوي نو کوي دې زما خو صرف قرآن ویل مطلب دی نو تا قرآن ویسلا آیا او سړی اشعار غوښته و موږ ته اشعار وایو څوک ته بلند راوایي دا واخه چریبي په غنو کسانو وای ساتلو نو هغې له واخه ریبل نو یو بل راغوښتل چې تاسو راشئ واخه بریبو ما سره به اشعار کوي زوی دیوی وی دیلر ډوډۍ انتظام وکا او زه کسان بیام چې واخه وریبو ازیه کمقل غنیو چې پلار تله او کسان غار ته بوتلی و اخری بی پلار ورته ویلو ډوډۍ انتظام وکړو جوړداغه غوي حلال کو هغه پاخي کړه ډوډۍ راغوخته هاي چې غرمه رال دو ته غوخي کې خو دی او ډوډۍ او پلار ډیر خوشاله شه د خو تنظیم کړي ورته وی بچي دا تنظیم دې څنګه کړي بابا وی غوي مې ولا لال کړو هغه وته و د خر بچي واخه خو مو غوي لري بل چې تا غوي لال کنه په خو سکو قرآن خو دې راغلو چې ردو کا سو غلط کار کوي نو پاغی رادو کا چې هغه دا غلط کار نه راو ګرځي یو سړی غلط کار کوي ته وته السلام علیکم ډیر ښه شکر دی او کوا ډیر ښه کار زر سره امداد وکم نو هغه به هغې نه راو ګرځي تا خو هغه ته ښه ووایې نو هغه به سره راو ګرځي چې غلط کار کوي او ته ورته وایې دا کار دی غلط دی دا مه کوه دا څه کې نو الله به تې هغه راګرځي نو یو نیمې نو هغه مړه زمونږ خو د قرآن سره کار دی بس قرآن وایو انور په چاره دونه نه کوو چا ذکر نه کوو نو تا قرآن څه لوي قرآن خو دی لتنذر به چې ویارې په دې باندې خلکو د غلطو کارونو نه د شرک نه د کفر نه د نارواو نه وذکرى للمؤمنین ها څه ایماندار دي ښه خلک دي چای په صحیح لار روان دي ایله پند او نصیحت دی او تفصیل به ان شاء الله کله چې خپل ځای لراشو بیا به منګه کوو نو حکمت د نزول د قرآن خلق د تیارونه رڼا ته راایستل چې د تیارونه راوباسي رڼا ته راولي دا حکمت د نزول د قرآن کریم نن منګه اسماء د قرآن ذکر کړ چې د قرآن ګڼ نمونه دي او دا ګڼ نمونه دلالت کوي په ګڼو صفاتو باندې چې قرآن د ډیرو صفاتونو والا کتاب دی حکمت د نزول قرآن هم ذکر کړ چې قرآن الله صلی الله علیه حکمت د نزول څه دی نو هغه مونږه ذکر کړ دی له را لګلې چې خلق د تیارو نه رڼا ته راوباسي دی له را لګلې چې سو غلط کار کوي هغه ویاره
او دې له را لېږلی چې څوک ښه کار کوي په سمه لار روان دي هغوی له بشارت او زیری ورکړي سبا نه به انشاءالله مونږه سبق اوږدو بیا و یو خبره کومه دا طلبا چې نن په کومو ځایونو باندې ناست یئ نو تاسو خپل ښي طرف او ګس طرف ته وګورئ چې ستاسو ملګري څوک څوک دي سبا به دغه ستاسو ملګري دا به ستاسو پاخه ځایونه وي او ستاسو په ځای باندې به بل کس نه کیني که یو کس وایي دا زما ځای دی بل وایي زما دی نو زه به بیا د ښي طرف او د ګس طرف والاو نه تپوس کوم چې ستاسو منځ کې کوم یو کس پرون ناست نو خپل ښي طرف او ګس طرف ته خپل ملګري وپېژنئ دویم دا چې د صفونو میانس کې به نه کېنئ صف کې به میانس کې ځای پرېږدئ د دې دپاره چې که بعضې کسي بیماري تکلیفي ورته او دست تازه کوي نو چې هغه ته تلو راتلو کې بیا تکلیف نه وي چا په اسانه باندې ځي او راځي نو تا دغسې زنانه چې په کومو ځایونو باندې ناست دي نو دا ستاسو پاخه ځایونه نن چې تاسو په کوم ځای ناست یئ خپل ښي طرف او ګس طرف ته ملګري وګورئ دا به ستاسو پاخه ځایونه وي سبا چې تاسو راځئ نو په خپل ځای باندې به کښېنئ بل کس به د هغه په ځای باندې نه کښېنئ